मैं केपीके से, आपको पता है दहशतगर्द छुपे में इनके घर के अंदर। मैं केपीके से, आपको पता है दहशतगर्द छुपे में इनके घर के अंदर। रहमान रहीम। जमा पाकिस्तानियानो په دې سوشل میډیا باندې د مریم نواز یو کلیپ چلیږي یا بل ورځ د منصور علي خان له یو انټرویو ورکړی د نو پای کې په دې پښتنو باندې الزام لګی چې یاره دې د عمران خان کور د چې کوم پښتانه راځي نو په دې کې دهشتګرد دی، بیا خاص کر پښتانه ټارګټ کوي. نو اول خدا خبره ده چې په دې سواد باندې چې کوم اپریشن یا وزیرستان کې چې کوم اپریشن موږ چې کوم آی ډي پیز جوړ شو نو د پیپل پارټي او ممبر ده شرمیلا فاروقي دا کوم ده هغه ټیم کې هم هغه دا خبره کړې وه چې به موږ پنځه سنته پښتانه نه پرېږدو، په دې کې دهشتګرد دي. یو طرف در باندې اپریشنونه سٹارټ کړي، بل طرف ته بیا د صوبې لپاره ته پرېښودونه. اوس تیم دا خبره وکړه. نو اول خو دې ته دا خبره کوم چې د عمران خان هو پسند کې په اپوزیشن کې دی، بلوچستان کې په اپوزیشن کې دی، په دې ګلګت بلتستان کې چې دی پای کې حکومت دی، کشمیر کې حکومت دی، پنجاب کې حکومت او کے پی کے کې حکومت دی، په قومي اسمبلی کې دغه په اپوزیشن کې ناست دی. نو زما خاص کر دا غټه ګیله د دې خلکو له پیدا چې یوازې ته پنجابي ته دغه نه وې دهشتګرد نه وې او بس چې یوازې پښتانه دهشتګرد شو دغلته. دا د اوس دا د ضمن الیکشن را روان دی. نو زما خپلو پښتنو ورونو ته را دغه دی چې باید دې دوو پارټیانو له خوا ټوله ووټ ورنه کوي. ځکه چې تاسو ګوره د دې دا کلیپونه زه تاسو ته شیر کوم چې د دې باوجود هم دې خلکو له موږ ووټ ورکوو. په موږ دا څونه 40 سال وشو، په موږ باندې دا په جنګ په افغانستان مسلط دی او مړي پکې د پاکستان پښتانه او د پاکستان بلوچیان ګناه موږ ته څه ضروره. او بیا را باندې الټه زموږ د دې خلکو چې سبا له به دا راځي په دې خیبر پښتونخوا کې به الیکشن کمپین به دوم چلی او یو طرف ته دهشتګرد. نو زما چې څونه دغه دی که پښتنو زما پښتنو ورونو که په سر کې هم لږ وډ مازغم وي او نور څه پکې نه هسې پوس نه وي نو زما څونه هیل دی نور که وډ نه چې د شکلونو ته م وله ونه ګورئ، شکلونو ته نه دی. الله بندګانو دونه بدنام کړو چې حد پې تمام دی چې په موږ باندې د دو نور څه لاس رسي چې هغه به راسه څه کېږي. د دې تاسو ګورئ دو خواړو زموږ د پښتنو حکومت په دې ملک باندې مني نه. د عمران خان حکومت ټوټل وسه پښتانو تاسو ګورئ سپیکر پښتون، ډپټي سپیکر بلوچستان والا، وزیر دفاع پښتون، وزیر خزانه پښتون، لکه چې ټوټل زموږ چې څونه وو پښتانه، وزیر داخله زموږ پښتانه هغه راله کم چې ځان ته وایي پښتون پښتون د پښتون لپاره نارې به یې والې هغه لاړو هغه د پنجابي په غېږ یې کېناستو او عدم اعتماد یې راوړو. او نن هغه غم لکه مریم نواز چې دا خبره وکړي چې پښتانه دهشتګرد دي که نه، هغه هم ورته ټوله غږ نه کوي، نه ورته کنې چې کوم چې پښتون پښتون به یې غږوو، افغانستان لر او بر به یې غږوو. په کار چې هغه ورته یو خبره وکړي چې وایي دا ته څه کوې، موږ ستا دپاره دې دپاره عدم اعتماد نه دی درکلی دی چې وروره موږ د خپل د مفاد لپاره دا کلی چې یاره موږ ته څه وزارت میلاو شي، د دې لپاره نه دی چې ته ووایې چې یاره پښتانه دهشتګرد دي. یو ټویټ خو دې وکړي که نه یاره، که نور څه نه شي کولی د حکومت یې ورانېږي او د دې د وجې له نو یو ټویټ دې وکړي، یوه خبره دې وکړي. نو زما خپلو پښتنو ورونو ته بیا دا دغه دی که د دې باوجود هم تاسو دې خلکو له دې دوو پارټیانو له ووټ ورکوئ. ګوره دا کلیپونه وګوره چې ډایرکټلی په میډیا باندې د برملا وایي چې تاسو دهشتګرد دی او بیا راځي زموږ له ووټه هم اخلي. نو زما څونه هیل دی دا پیره لږ وټې سوچ وکئ او لږ وټې لږ ځان ته لږ دغه ووایئ چې یاره بهی موږ دهشتګرد یو که نه نور ټیک ټاک قوم یو. که ووټ هر چا له ورکوئ خو دا څوک چې راته دهشتګرد وایي دغه له خو مه ورکوئ که نه. نو زما بیا پښتنو ورونو ته دا دغه دی
چې به یې ګوره چې بالکل دا پیر وله وټ نه دی بالکل تشي ووله خو دوله وټ ورنه کوي که نور چا له ورکوئ او که نه ورکوئ خو چې دې دوو پالټرانو له وټ ورنه کوي ځکه چې موږ ته دهشتګرد ښکارو نه دهشتګرد ته بیا وټ ولې حالي څه چل دی تا بیا زه راولم مو دې په ځان باندې وی پیره مې راوستی وي چې سم حل دې راسه وکړو بیا هم دې راولم بیا هم راته خبرملا وی چې دهشتګرد دي په هر څه کې او بیا هم دې په ځان راولم نو بیا نور به راباندې څه کانې کوي نو لږ ګوډې دا پرې چې ضمني الیکشن را روان دی بس لږ ګوډې سوچ وکړئ او لږ ګوډې دغه وکړئ لکه چې چا تاسو سوشل میډیا نن سبا هر بچی سوشل میډیا استعمالوي تاسو د دې وګورئ کلیپونه یې وګورئ تاسو د دنیا تقریرونه او دغه یې مه ګورئ خو لږ شارټ کلیپونه به د خلکو شیر کړي تاسو د دې شارټ کلیپونه وګورئ چې دوست څه سوی په پښتنو پسې نور به څه سوی چې دو د اختیار راشي په دې کرسۍ کښېني نور به څه کوي یو پرې مې اختیار ورکړی و چې سم برملا چلې راسه وکړو چې اوس تاسو له نور اختیار هم درکړو نور هم دا پرې په دې ملک هم پرېږدئ نه نور څه خیال هم څه دی که په دې ملک هم نه پرېږدئ چې سلار راته تاسو وښایئ چې هغه شی خو نور ګوره دې خلکو له وټ ورنه کوي بس والسلام